أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مریم شپاڑسم سپارہ آیات نمبر 27 فأتت به قومها تحمله فأتت بیا راللا دا مریم بی بی بیہی پد سرا یعنی پا عیسیٰ علیہ السلام سرا قومها خپل قوم تا تحمله چی دی وچت کڑی و غیق کرا غستے و نو دا بچی دا حضرت مریم علیہ السلام دا دی بچی پیدا شو عیسیٰ علیہ السلام او دے پا غیق کرا غستے و او را روانا و ابن عباس زنہم فرمائی چې دا د نور د راختون ورستو دا د کور راوتی و او د ماسپهین په ټیم کې بچی ور سره او دا چې کوم دی واپس ته خپل قوم ته رااله دومره موده پکې تیره شوې ده یعنی د سار د مخې تللی وه او د ماسپهین په ټیم کې بچی ور سره واپس رااله حمل هم په دې دوره ټیم کې شو بیا د بچی ولادت دا هر څه به دغه دومره موده کې شو او بعضې مفسرین وی چې دې د نفاس ورځې دغلته تیرې کړلې یعنی موږ جو ته عام طور څلوېښتي وایو د هغې نه وروستو دا بچی د ځان سره راواغست او خپل قوم ته راغلل نو بچی ورسره و دې سره خو یره وه چې دا خلک په څه وي ځکه دا خو کرامت و د مریم علیه السلام او د عیسی علیه السلام چې دا الله تعالی بغیر د پلار نه پیدا کو دا خو کرامت و د مریم بیبي خو خلکو خدا نه منله خلکو خو چې په دوو عام طور په دوو طریقو باندې بچی پیدا کیږي یا یو ښځه واده شي او یا بدکاره وي نو بچی پیدا شي نو دا خو واده شوي نه وه ټولو ته پته وه نو خلکو به خامخا قسم الزامونه لګول نو د دې یره دا ډېره په یره بچی راغسته دی غیږ کې دی ورسره او دا را روانه ده خو چې کله د خپل قوم ته راورسېدله نو هغې ورته دا بچی ورسره د عیسی علیه السلام غیږ کې دی ورسره نو دی ورته وی ای د هارون علیه السلام خورې دا تاسو کړي دي نه خو ستا پلار بدکار و نه د مور بدکاره وه علیاذ بالله د بدکارۍ الزام یې پرې ولګو چې ستا پلار خو هم ډېر نیک سړی و عمران بابا چې دا د بیت المقدس د دې متولي و او مور دې هم ډېره نیکه ښځه وه نو تا دا کم کار کړی دی نو دې ته خو الله تعالی د فرشتې په ذریعه باندې چل ښولی و چې ته به چا سره خبرې نه کوې او ته به وایې چې ما د خبرو روژه نیولې ده زه خبرې نه کوم او بچي طرف ته به اشاره کوي نو دې حضرت عیسی علیه السلام ته اشاره وکړله خلکو قسم خبرې کولې چې دا تاسو کړي دي دا خاموشه وه عیسی علیه السلام ته اشاره وکړله نو هغې ورته وي دا څنګه چل دی موږ به څنګه د یو ماشوم سره چې ماشوم په غیږ کې دی او ماشوم دی د خبرو کولو نه دی څلوېښتی ماشوم دی د سره موږ څنګه خبرې کوو موږ د سره څنګه خبرې کوو دا د کولو خبره ده وی چې عیسی علیه السلام وی راپاسېدو د خلکو څنګه سوال وکړو د مریم بیبي نه چې موږ به د دې ماشوم سره څنګه خبرې کوو ته خو لا په غېږ کې دی د څلوېښتی ماشوم دی ویده دا ګس لاس ته د سر د لاندې کېښودو عیسی علیه السلام
او داسې نیغ راپاڅېد او کېناست د مور په غېږ کې او دا ګوته یې داسې ډکوله چې انی عبد الله، زه د الله تعالی بنده یم. آتانی الکتاب، ما ته الله تعالی کتاب راکړی دی. وجعلنی نبی، او زه الله تعالی پیغمبر جوړ کړم، نبی جوړ کړم. وجعلنی مبارکا، او الله تعالی زه برکت والا ګرځولی یم اینما کنت، په کوم ځای کې چې زه یم. واوصانی بالصلاة والزکات، او الله تعالی ما ته حکم کړی دی د مونځو او د زکات. ما دمت حیه، تر کومې پورې زه ژوندی یم. وبرم بوالدتی، او الله تعالی ما ته حکم کړی دی د نیکۍ د خپلې مور سره. پلار یې خو ونه، خو مور سره راته حکم کړی. ویجعلنی جبارا شقیا، او زه نیم ګرځولی الله تعالی سرکشه او بدبخته. دا ټولې خبرې ورته وکړلې. نو عیسی علیه السلام دا ټولې خبرې وکړلې. د هغې نه وروستو دلته کې دا خبره پکې هم وکړله چې واوصانی بالصلاة والزکات، چې ما ته حکم کړی دی الله تعالی په مونځ سره او په زکات سره. وی دې کې دې طرف ته اشاره ده چې زه د الله تعالی په خپله زه د الله تعالی بنده یم او زه په خپله د الله تعالی عبادت کوم. نو لهذا عیسیانو ته زما عبادت مه کوئ، ځکه الله تعالی ته خو پته وه چې دا عیسیان به دته خدای وي، عیسی علیه السلام ته، یا مریم بیبي ته به خدای وي، یا به ورته د خدای زوی وي. دی به د ده عبادت کوي. نو د مخکې نه یې خبره خلق کړله چې انی عبد الله، زه د الله بنده یم او ما ته الله تعالی د مونځ او د زکات حکم کړی دی، نو زه په خپله د الله تعالی عبادت کوم. نو په عابد کې او معبود کې په دې کې به مغایرت وي، جداوالی به وي. یو څیز عابد او معبود نشي کېدلی چې یو سړی دی په خپله باندې د ده عبادت هم کېږي، دی هم د بل چا عبادت کوي، دا نشي کېدلی. یو څیز به یا عابد وي، عبادت کوونکی به وي، او یا به معبود وي، دغه به عبادت کېږي. نو الله تعالی عبادت کېږي او څوک یې کوي؟ مونږ تاسو انسانان دا ټول مخلوق ته الله تعالی عبادت کوي. نو دلته کې دې طرف ته اشاره وکړه چې تاسو ګورئ ما ته چې ته خدای ونه وایې، زه په خپله د خپل خدای عبادت کوم. نو چې زه د خدای عبادت کوم نو زه خدای نشم کېدلی، خدای د چا عبادت نه کوي. دې کې دې طرف ته اشاره، دا ټولې خبرې دلته روانې دي. بیا فاتت، بیا دارا للا مریم بیبی را للا بیهی په ده سره، یعنې په عیسی علیه السلام سره، قومها خپل قوم ته، تحملوه چې دی یې اوچت کړی و. څوک یې اوچت کړی و؟ عیسی علیه السلام یې اوچت کړی و، یعنې غېږ کې راغستی و. قالو، خلکو وویل یا مریم، ای مریم، لقد جئت شیئا فریا، په تحقیق سره تا کړی دی یو کار ډېر بد. لقد جئت، په تحقیق سره تا کړی دی شیئا کار، فریا ډېر بد کار دی کړی دی. یا اخت هارون، اے خور د هارون، ما کان ابوکی، نو پلارستا، امرأ سوء، بد سړی، وما کانت، او نوه، امکی مورستا، بغیه، بدکاره. نه د پلار بد سړی او نه د مور بده ښځه وه، یعنې دواړه نیکانو. نو د نیکانو اولاد هم نیکي، نو تا کم کار وکړو؟ پلار دې هم نیک و، بد نه و، مور دې هم نیکه وه، بده نه وه، نو دا تا څنګه بد کار وکړو؟ یا اخت هارون، ای خور د هارون علیه السلام. نو دا د هارون علیه السلام خور وه، حالانکه د هارون علیه السلام د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د دې په منځ کې تقریبا 600 کاله فرق دی. نو دا څنګه د خور شوه؟ معیره ابن شعبه رضی الله عنه نبی علیه السلام د نجران عیسایانو دپاره لیږلی و، نجران ته یې لیږلی و د عیسایانو ته د تبلیغ دپاره. نو عیسایانو د سوال وکړو چې قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي یا اخت هارون، چې ای خور د هارون علیه السلام. د مریم بیبي باره کې فرمایي چې ای خور د هارون علیه السلام. دا وی څنګه خور وه؟ معیره بن شعبه ته هغه عیسایانو وویل چې دا څنګه د هارون علیه السلام خور وه چې هارون علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې په سلونو کاله فاصله تېره شوې ده. نو معیره بن شعبه رضی الله عنه چې کوم دې خبره د خبرې د سوال جواب یې ورنکړو، خاموش شو. واپس راغی نبی علیه السلام ته دا خبره وکړه. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې تا ورته داسې ولې نه وي چې موږ اهل ایمان په خپلو ځانونو باندې تبرکن د پیغمبرانو نومونه ږدو، د پیغمبرانو نومونه ږدو. او دا مریم بیبي چې ده د هارون علیه السلام په خاندان کې وه،
مریم بیبي د هارون علیه السلام په خاندان کې وه، نو د دې وجې نه ورته یا اخت هارون ووي. څنګه چې دغه چې دی دا تمیم دا چې کوم دی په عربو کې یو خاندان دی، نو اخت دغه تمیم نه تمیم بنو تمیم قبیله ده، نو اخته یا اخا چې د هغې قبیلې څوکي نو هغې تاسو بنو تمیم که نه، نو اخا تمیم رور د تمیم، مطلب دا چې رور د تمیم نه اخ چې کوم دی دا رور ته ویلی شي، نو چې اخا تمیم شو نو ای تمیم قبیلې والا. نو دقه شانتې د هارون علیه السلام د خاندان هم دی ځکه چې کوم دی اخت هارون. او دویمه معنی دا هم ده چې په دغه وخت کې به وي خلکو چې کوم دی د هارون علیه السلام د پیغمبرانو نومونه به ځان باندې کېښودل د برکت دپاره، او بنو هاشم شو، نو یا اخا هاشم د هاشم قبیلې والا. نو وی هارون علیه السلام د دې رور له چې کوم دی د مریم علیه السلام رورو هغه له هم چې کوم دی نوم هارون ایښی، دې وجې نه ورته چې کوم دی یا اخت هارون ووي. نو د هغه هارون علیه السلام حقیقي خور نه وه خو د قبیلې نه وه، دې وجې نه ورته چې یا اخت هارون ای خور د هارون علیه السلام. ما کان ابوکې نو پلار ستا امرأ سوء بد سړی و ما کانت او نه وه امکې مور ستا بغیه بدکاره. فاشارت الیه نو مریم بیبي اشاره وکړه د طرف ته، فاشارت بیا هغې اشاره وکړه الیه د طرف ته یعنې عیسی علیه السلام ته. قالو نو عیسی علیه السلام وفرمیل قالو د خلکو وویل کیف نکلمو څنګه به مونږ خبرې کوو من د هغه چا سره کان فی المهد چې دی په غېږ کې صبي یا ماشوم، خو ماشوم دی په غېږ کې دله د سره مونږ څنګه خبرې کوو. قال عیسی علیه السلام وفرمیل انی عبد الله، دا ګس لاسې سر ته لاندې کېښودو او داسې راپاڅېدو، وایي انی عبد الله زه د الله تعالی بنده یم. آتانی الکتاب ما ته کتاب راکړی شوی دی، په دغه وخت کې خو ده ته کتاب نه ورکړی شوی، خو دلته کې ماضي استعمال کړه د دې دپاره چې څنګه ماضي یقیني ده نو دقه شانتې استقبال د ده په نیز باندې یقیني، یعنی ما ته الله تعالی کتاب راکړی، مطلب دا چې ما ته به الله داسې کتاب راکړي داسې مې یقین دی لکه ما ته چې دا کتاب راکړي. نو آتانی الکتاب ما ته کتاب راکړی دی، یعنی کتاب به راته راکوي خو یقیني طور. وجعلني نبیا او زه ګرځولی یم پیغمبر، زه نبي ګرځولی یم. نو په دغه ټایم کې خو ده ته نبوت نه میلاو شوی، خو ده دا نبوت داسې یقیني و لکه چې دا شي و. وجعلني نبیا او زه ګرځولی یم نبیه پیغمبر. نو ماضي دلته کې استعمال شوې ده، دا ماضي د دې دپاره ده د یقین دپاره ده چې څنګه دا مثال مونږ وایو پرونی ورځ، د پرونی ورځ چې کوم دی یقیني ده، سبانۍ ورځ یقیني سبا مونږ ژوندي یو که مړي یو. نو چې پرون څنګه زه ومه نو داسې به زه سبا یم. دا پرونی ورځ دا ماضي چې کوم دی دا یقیني ده. نو د دې وجې نه چې کوم دی د عیسی علیه السلام وفرمیل چې وجعلني او زه ګرځولی یم نبیه نبي، مطلب ما په آینده کې الله تعالی پیغمبر جوړي نبي مې ګرځي. وجعلني او زه ګرځولی یم مبارکن برکت والی، یعنې ما برکت واله ګرځي. اینما کنتو کوم ځای کې چې زه یم، و اوصاني او ما ته حکم کړی دی بالصلات په مونځ سره، والزکات او په زکات سره، ما دمتو تر کې مې چې زه یم حیه ژوندی، تر کې مې چې ژوندي دا حکم الله تعالی ما ته کړی دی. وبرن او ما ته حکم کړی دی د نیکۍ بوالدتي خپلې مور سره، بوالدتي نو پلار د حضرت عیسی علیه السلام وونه، د دې وجې نه صرف مور ته راته حکم کړی دی. ولم یجعلني او زه نیم ګرځولی جبارا شقیه، جبارا سرکشه شقیه او بدبخته. والسلام او سلام دی وي علیه په ما باندې، یوم په هغه ورځ باندې ولدتو چې زه پیدا کړی شوی یم، و یوم اموتو په هغه ورځ چې زه مړ کېږم، و یوم ابعثو په هغه ورځ باندې چې زه به راپاسولی شم حیه ژوندی. فاتت بیا دا راله مریم بیبي راله به په ده سره، یعنې په عیسی علیه السلام سره، قومها خپل قوم ته تحمله چې دی اوچت کړی و غېږ کې راغستی و. قالو
نو دې خلکو ووی یا مریم اے مریم لقد جئتې په تحقیق سره تا کړی دی شیئا یو کار فریا ډېر ناکاره کار تا کړی دی یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابوکی نو پلار ستا امرأ سوء بد سړی وما کانت او نو مور ستا وما کانت او نو امک مور ستا بغیه بدکارا فاشارت الیه بیا دی اشاره وکړه الیه د طرف ته یعنی عیسی علیه السلام طرف ته قالو دی خلکو ووی کیف نکلم څنګه به مونږ خبرې کوو من د هغه چا سره کان فی المهد چې دی په غېږ کې صبیه ماشوم قال نو فرمایل عیسی علیه السلام انی عبد الله بېشک زه بنده د الله تعالی یما آتانی الکتاب راکړی دی ما ته کتاب راکی به ما ته کتاب وجعلنی او ګرځي به ما نبی یا نبی وجعلنی او ګرځولی ما مبارکن برکت والا اینما کنت کوم ځای کې چې زه یم و اوصاني او ما ته حکم کړی دی بالصلاة په مونځ سره والزکات او په زکات سره ما دمت حیا تر کومې چې زه ژوندی یم ما دمت تر کومې چې زه حیا ژوندی یم وبرن او ما ته حکم کړی دی وبرن د نیکۍ بوالدتي خپلې مور سره ولم یجعلني او زینیم ګرځولی جبارن سرکشه شقیا بدبخته سرکش او بدبخت نیم ګرځولی والسلام سلام دی وی علی په ما باندې یوم په هغه ورځ باندې ولدت چې زه پیدا کړی شوی یم و یوم اموت په هغه ورځ باندې چې زه مړ کیږم و یوم ابعث حیا او په هغه ورځ باندې چې زه به راپاسولی شم ژوندي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين